نو زکات چې کوم دی دا د دې مقصد دا دی چې زموږ معاشره جوړه شي په دې سره زما سره ستا سره په رشته دارۍ کې زما ستا رشته دار چېرته غریب پاتې نه شي زما ستا ګاونډي کلیوال هغه چېرته محتاجه پاتې نه شي د دې دپاره چې کوم دی زکات ورکول صدقه ورکول او مال خرج کول دا ډېر زیات ضروري دی دا د دې دپاره دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا هغې خرج کولو ډبل ثواب دی کم مال چې ته زکات وي صدقه وي هغه رشته دار له ورکړې د هغې اجر ثواب ډبل دی په دې بنیاد باندې چې یو خو د هغې مال خرج کولو زکات ورکولو صدقې کولو خپل اجر ثواب موجود دی د هغې به تعالی الله رب العزت په خپل ځای اجر ثواب درکوي خو دویم په دې کې نقطه دا ده چې تا په دې مال ورکولو خرج کولو سره خپله رشته داري دې وپالله نو د هغې ځان نه اجر ثواب شو